زما دا اعلان دی چې زه به پکې پس نمبر روانې به انشاءالله دا باچوی د دې ماشومانو ذهن ته دا مجلس به وعده کوي انشاءالله کله چې کله دا آواز پورته شو چې مهدي علیه السلام راغی چې کله نا کله دې خلکو ته ویم مولیانو صاحبانو امامانو دیندارو خلکو د دې خپلو بچو په دماغو کې دا ور واچوی اول ورځ مې تقریر کو او په شب قدر کې مې کو خو مولیان راته بیا لږ را دغه شو چپ پاتې شو نو تاسو نه م تپوس کوم تاسو کې په دې مجمع کې سره د دې مولیانو نه خیر دی داسې کوم یو ځوان دی چې هغه خپل بچي ته اوسه پورې په غوږ کې دا ویلي چې بچیو ګورې یو ورځ به داسې راځي چې دا بیت المقدس لښکر به روانېږي بچیو که زه جمع دی ومه نو زه د بیت المقدس په لښکر کې به سره د جنډې جنګېږم خو که زه نوم بچیو نو ګورې زما په ځای به ته جنګېږې د بیت المقدس د فتح لپاره به روانېږې داسې چا ویلي دي اوسه پورې نه م دي ویل اوسه پورې تا ویلي دي خپل بچي ته کښېنه اوسه پورې دا به وایه خپلو بچو ته چې ورځ به را روانې چې انشاءالله د خراسان نه به د تورو پټکو والا او د تورو جنډو والا لښکرې د مهدي علیه السلام سره یا مخکې د دې علاقو نه روانې انشاءالله بچیا کو جوړو منو جنګېږم به پکې خو که ګورې زه نو مه که نه انسان دی نو ګورې تاسو به پکې جنګېږئ انشاءالله وعده ده انشاءالله کله دا مجلس به وعده کوي انشاءالله کله چې کله دا آواز پورته شو چې مهدي علیه السلام راغی چې کله دا آواز پورته شو چې د اسرائیل لپاره د پښتنو لښکر روان دی چې کله دا پورته شو آواز چې بیت المقدس د فتح لپاره د مسلمانانو او د پښتنو لښکر روان دی چې کله دا آواز پورته شو چې د نیویارک او د لندن لپاره د پښتنو او د دې مسلمانانو لښکر روان دی زما دا اعلان دی چې زه به پکې پس نمبر روانې به انشاءالله دا باچوی د دې ماشومانو ذهن ته دا ذهني غلامان نه کې